څه ښکلی خوب و د ځواني چې مې په ویښه لیدو، څه ښکلی خوب و د ځواني چې مې په ویښه لیدو، نن چې رایاد شو لکه خوب مې برنې ښکارېده. څه ښکلی خوب و د ځواني چې مې په ویښه لیدو، نن چې رایاد شو لکه خوب مې برنې ښکارېده. چې په سر کې ستا غمونه اندېښنې لرلې، چې په سر کې ستا غمونه اندېښنې لرلې، مجذوب سپینګیری شو بوډا سل کالنې ښکارېده. ډېرو ګرانو د تراب نیوز کتونکو هیله لرم چې روغ به یو جوړ به یو او ژوند به مو له خوشحالیو سره سر وي. کتونکو نن له موږ سره د پښتو د ادب یو لوړ نام چې هغه د هیڅ تعریف محتاج نه ده، عبدالرحیم مجذوب صاحب ناسته. له هغه سره به د ده د ژوند په هکله خبرې اترې کوو. خو له هر څه نه مخکې زه د خپل ګران مشر مجذوب صاحب شکریه هم ادا کوم چې په دې بیماري حالات چې له موږ سره ناسته. الله نه به دعا کوو چې رب العزت ورته ډېر عمر ورکړي، ځکه چې دا د موږ مشران دی او الله مو د دوی د سوري بغیره نه کړي. نو راجو او له مجذوب صاحب سره به د ده د ژوند په هکله باندې ارو. مجذوب صاحب د موږ کتونکي تاسو ګوري، تاسو اروي، لږ که خپل تعارف د موږ کتونکو سره وکړو. تاسو خپل نام، د تاسو پلار نام او تاسو پیدایش په کوم وخت سره؟ سن 35 ما پیدایش شوی ده. جی. ابتدایي سبق مې دا سکول چې ویلی ده، جومات چې به پلار ما ته مولي نیولی و، دا فارسي یا د هغه چې کوم ده دا ما جومات چې پنځ کتاب دغه کتابونه ویل دي، ګلستان بوستان مې جومات چې ویل دي مولانا، دا به مولي راته د غزني خیلو کورونه در سره کټکاټه په غاړه غزني خیلو کورونه دي، مولي به دې نه راته هلته به بیا ما ته سبق ښاوه، ما به یې نه سبق ویله. بیا د پویټري سره د ګلستان بوستان پنځ کتاب ووایه که نه، بیا به د پویټري سره هسې مینه یي، ما مینه ورسره پیدا کېدله دغسې هغه سره شاعري سره، شعر و شاعري سره. څه به دا وه چې پیدایشي به ما چې څه هغه و، بیا شاعري مې لیکله به، کتابو چې به لیکله، اوس کتابونه مې شته دي لیکلي. تاسو د زده کړې د سکول تاسو څومره ویلی ده؟ د سکول ما تر بی اے پورې سبق ویلی ده، او دلته کلي کې مې څلورم پورې مدرسه وه، بیا مې دا خاوس کلي کې هم ویلی ده، نورنګ چې مې څه ویلی ده. شاعري ابتدا مو کوم وخت نه؟ شاعري ابتدا چې کومه ده دا سوې ده له هغه نه سکول ټایم نه سوې ده، دا جومات چې به چې ما کوم هغه ویله پنځ کتاب او ګلستانه بوستانه دا ویله که نه، دغو نه سوې ده. ډېر هغې دغه مولیانه دغه کسان وو، د جومات پال وو. نو تاسو چې کله ابتدایي شاعري شروع کړله، په هغه وخت چې به تاسو غزل لیکه یا دغسې عام چې څه شی به ما خیال چې راتله به به جوړوله څه به به مې هغه له در صاحب ما جوماتي ده او کلاس فیلو مې ده در صاحب نه، هغه چې بنو چې مې کلاس فیلو پاته سلی ده، پېښور چې مې پاته سلی ده، هسې مې کلاس فیلو و. نو در صاحب سره خو تاسو جي ظاهره خبره ده چې در سره ډېر عمر مې تېر کړی ده ورسره. نو دومره دا جي چې د در صاحب کومه شاعري وه د غزل، تاسو ظاهره خبره ده د نظم شاعري ډېره کړې ده. نو که یو طرف ته سوچ وکړو چې د در صاحب رجحان
غزل ته وځي او تاسو مطلب سفر یو ځای ول سره کلاس ویلو تاسو رجحان نظم ته ولې لاړ نظم ته ولې لاړ دراصل هغه چې کومه واقع نه په ما باندې د انګلیش پوئټري اثر و انګلیش پوئټري اثر ور باندې ډرامو اثر ور باندې انګلیش ډرامو دغه رواج نه و دومره دا مجذوب صاحب چې تاسو په شاعري چې د موږ چې کوم مروتوال ټکی ورته ووایي هغه ډیر دی چې مطلب د نور خلکو په نسبت باندې د تاسو په شاعري چې مروتوال ټکی ډیر دی نو دا الفاظ دا ټکی تاسو په مطلب ارادتن یا قصدن راوړي ما غلطي سره نه دی راوړي چې طبيب به قصدن وي اچھا مجذوب صاحب چې موږ د تاسو شاعري ګورو تاسو په شاعري چې مطلب رومانس رومانیت ته پکې جی رومانیت ما شاعري چې کوم دا کنه دراصل دا هم د انګلیش پوئټري اثر ده شاجي چې رومانیت کوم هغه دي کنه څو ته وایي الفاظ دي چې رومانیت ونه جوړېږي هغه چې کوم دا هغه موږ په شاعري کې په پوئټري کې ویلا وو اچھا جی او حسن تاسو چشته وایو حسن خو قسم کېدلی شي که نه جی خو بیوټي چې کومه د موږ شاعران چې کوم دي هغه د عام بیوټي ته بیوټي وایو اچھا جی تاسو کوم شاعري کړې ده هغه نه تاسو مطمئن یو یاره جي زه خپله برخې مطمئن یم بل بلاس باسل دي شاعري نور څه مطلب نه زړه ته چې بلاس هغه به ووځي تاسو کوم کتاب د نور مظهرونه تاسو مختصره په هغه باندې مطلب خپل وضاحت کتاب نور مظهرونه چې خو هغه چې ما هغه چې کوم دي دا نور مذهبونه والا هغه یاد کړي وو خلک یاد کړه دا چې دا نور مذهبونو چې مذهبي خلک ته صلاح الله دا نور ورته حاصل صلاح وو یا په رښتینې باندې دا یا یو مغالطه دا یا هر څه چې هغه دوه کار ده د موږ مروته چې کومه شاعري ده جی تاسو په کوم نظر ورته ګورو کوم موجوده شاعري مروته شاعري خو دوه قسمه ده کنه یو خو هغه کسرونه دي کسرو شاعري ده یو چې کومه ده دغه عام شاعران چې کومه لیکي نو زما خو هغه چې ښه کسر به ورشه کسر به ورته وایي دغسې شاعري مې کتلې ده چې ښه شاعري ده ورته ښه مې ویلې دي تاسو ته خپله شاعري چې یاد ده چې موږ کتونکو سره شریکه کړو ټولې د غمللی ځای په ځای خورې ورې دي زه چې زه تیارې دي اور د مینې مرد پاته سوې ایرې دي زه چې زه تیارې دي کوله هغه غوس کا چې په ځای کې راښکاره سوه ګوره هغه غلوس کا چې په ځای کې راتاویږي روح د چا مختوري په برزخ کې عذابېږي ګوره هغه ستوری چې ناڅاپه راښکاره سو پټ سو بېرته بیا درګاه وچاودو پاره سو دا د آرمن د ترجمې نښې سپېرې دي زه چې ته تیارې دي تا ته که څوک وایي چې راتم سمتم کېږه ته د چا په لوز په وعدو مه غلطېږه خو لکه دلته وینې په هر چا پورې خوله نسته ښځې دي سینو کې که یې زړه غواړې زړه نسته خونې د زمدو دي حقیقت کې ډېرې دي زه چې زه تیارې دي مه غواړه وفا د پښتنو د ځمکې شاړې غلې له غوغا یې معلومېږي غرونه غاړې پاڼو د خزانه سې خوره واره پرته ده دا شورنده ښځه د جمود په خوبوده ده کاڼي د پښتو یې وراسته سوي دي ایرې دي زه چې زه تیارې دي ګوره هغه لوړ تندي جنجڼ غاوره غرونه پورته له اسمانه چې ختلي دي سرونه نښې د شیشاد د میروز د ابدالي دي اوس رشجاوت له همت و خالي دي تاسې د پښتو یې خو صفات سرترې دي زه چې زه تیارې دي هغه د وزیرو د مسعودو چارې زنګ سوې هغه د مروتو څانګې پرېوتې چورنګ سوې غیرو خلکو ته غونډۍ د شیخ بدین سوه سمه یې سرو د مغول وخوړه خوځین سوه توی سرونه ځوړه ناچېدلي تورې دي زه چې زه تیارې دي زه چې خپې وباسو په شامه ګوره همدمه وړه لاره اور دې که په غره وزلو قسمه هغه د خوشحال په قبر پرېوتل ګردونه پاس ورباندې شوري د مغول آسونه خونه چېرته چې شهباز د پښتو پلونه یې پرېږدي زه چې زه تیارې دي
موږ کتونکي تاسو ګوري څه پیغام به ورکوو نوجوانانو شاعرانو او عام خلکو ته؟ ما خو دا هغه ده چې پویټري دی چې کوم دا هغه لیکي مطلبي لیکي مقصدي پویټري لیکي دا هسې روماني پویټري چې کومه ده دا ته داسې خاص هغه نه ده مطلب چې موږ شاعران شاعري لیکي چې مقصد هغه چې مقصد ور حاصل داسې هغه شاعري لیکي. په دې وخت د موږ پروګرام ټیم سر ته رسي د تاسو ورور نصیر تراب تاسو غواړم اجازه